اوس رسول الله مبارک جواب څورته فرمایي رسول الله مبارک ورته فرمایي چې ټیک ته ماته الله فرمایلی دي که ته معافي غواړې که نه غواړې که اویا ځلې غواړې خو زه نه بخم حضور ته فرمایي چې وسأزيد على 70 په اویا ځلو به هم زه زیادت کوم که امید دي چې الله دا معاف کوي زه به په اویا ځلو باندې هم زیادت کوم اوس ګوره حضرت عمر ډېره منع معلوموي او حضور ورته فرمایي چې دا خو به زه کوم خو که ماته اندازه ولګي چې الله یې معاف کوي په اویا ځلو زیات بیا به زه زیات استغفار هم وایم دې نه خو معلومېږي چې حضرت نه ده منع جواب دا ده چې او د آیت یو التزام ده التزامي معنی ده او یو مطابقي معنی ده مطابقي معنی کې خو رسول الله مبارک نه ده منع شوی لکه داسې ورته وایي چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم دا د اختیار ور ده نو معنا مطابقي کې منع نه ده معلومېږي ځکه نبی مبارک صلی الله علیه وسلم په معنا مطابقي عمل کوي او حضرت عمر التزامي معنی ته ګوري چې دې نه خدا معلومېږي که نه چې دا تا فعل یا رسول الله مبارکه بې فایدې ده که ته جنازه کیا که نه کیا که استغفار وایه که نه وایه رب یې نه بخي خو معلومه شوه چې دا بې فایدې ده که نه بې فایدې کار نه خو انبیا ډېر لوی پاکي نو دې نه التزامي معنی معلومېږي نو حضرت عمر په التزام عمل کوي حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په معنا مطابقي عمل کوي دا شو نبی علیہ السلام جنازه مونږ وکړ الله سبحانه لک سات بعد دا نازل کړ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره بیا مونږ مکوا صراحتا نه منې کړ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا همیشه چې په دوه باندې مونږ نه وکړي دو منافقینو باندې ولا تقم علی قبره په قبر مه درېږه دې نه معلومه شوه چې جنازې نه بعد قبر خواته ودرېدل دا بد نه دي دا ممنوع نه دي ځکه حضور ته وایي که نه الله ولا تقم علی قبره په قبر مه درېږه ده په قبر مه درېږه همایې جنازې مونځ کوه دا شوه بیا خو دا چونکې حضرت مبارک صراحتا منع شو دا وایي وبه كان سنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لما توفي عبد الله بن ابي بن سلول جاء ابن زهير على عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله تپوسته ان يوتيه قميصه چې قميص مبارک راکا یا رسول الله مبارک يكفن فيه اباه چې دا پدې کې کفن ورکی پلار تا يكفن فيه اباه فآتاه ورکه قميص ثم سأله بیا تپوسته وکړه یا رسول الله مبارک ان يصلي عليه چې منځم وکي جنازه ول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام حضرت پاسه ده مبارک چې منځ وکي فقام عمر پاسه ده فاخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت مبارک جامع مبارک نه ونیول فقال يا رسول الله مبارک تصلي عليه تم منځ پکې وقد نهاك ربك الله سبحانه وتعالى کړه ان تصلي عليه چې منځ پکې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خيرني الله مطابقتا ما تعالی اختیار را ده کا کیا ہے کا نہیں کیا اگر کہ التزامی منع معلومېږي فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة وسازيده على 70 زب زیات ک من استغفار لره او یو باندې قال انه منافق عمر ورته دا منافق تا قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت مبارک منذ قال فانزل الله متصل نازل لك سات بعد ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وبه كان ثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وكيل وقال غيره وحدثني ليس وقال حدثني عن وكيل علي بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له سند بدل ده نور هغه حدیث ده لک فرق دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت مبارک دیتا وختلا شوی زوی طرف نه ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبت اليه دا وای ما ور منډه کړه وصب ټوپ ته وای سیده ور پاسه ده رسول الله مبارک خواته
فقلت يا رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا كذا وكذا فلان کې ورځ باندې داسې ویل ان دا بدر دی ویل قال اعود عليه حضرت عمر وای چې ما شمیرل رسول الله مبارک تا قوله اقوال دې دو چې دا داسې ویل دي داسې ویل دي فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت وخندل تعجبا من صلابتي حضور وخندل تعجبا حضرت تعجب من صلابتي چې حضرت عمر څومره په خپل دین کلک تا وقال اخر عني يا عمر ورستك يا عمر اخر يا عمر ورستك عمر الله نو حضرت عمر ورستك فلما اکثر توله کله چې ما دا زیات وکړ تکرار مې وکړ بار بار مې رسول الله ته قال اني خيرت فاخترت حضور فرمایل چې ما ته الله اختیار را دی چې کتی استغفار غواړي کنه غواړي فاخترت بس استغفار کوم ته مطابقی معنی پیدا ده که استغفار غواړي کنه لو عالم کما ته پته وي اني ان زدت على سبيل کذ په یو زیادت وکم فغفر له بیا د معافی کیږي لزدت علیها ذکر رسول الله مبارک ارحم الراحمین ارحم دکن رحیم د علی المؤمنین او دا رنګ انسانیت باندې دا رحم ده رحمت للعالمین دا شو نو موږ د جنازې وکړ عبد الله ابن ابي ابن سلول باندې دا جنازې موږ وکړ ها قال فصلى عليه منذ کو پته باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم انصرف حضرت لاړه فلم يمكث الا يسيرا ته منو تر کړه مگر لګ حتا نزلت الایتان من برا دا دو آیات نازل شو د سوره برا